زمانتی قابل قدر واجب الاحترام مسلمانانو یہ 2 روزو بعد یکم زکات شروع کی، زکات میاد شروع کی اور ذی الحجہ شروع کی اور لسم ذی الحجہ باندې مونږه قربانی کو غټ اختر وی نو دی کې د دې میاشتې ډیر زیات فضایل او برکات او قران او حدیث کې ذکر کړي شوی دي. خو دې کې یو غټ عمل چې موږ کوم غا قربانی ده. هر یو سړی خپل وس مطابق خنخه سروي والی غټ مال یا ورکوټه مال او کوشش دا کوي چې زه ذبح وکم قربانی وکم او ماته اجر ملاوي شي. ذلحجه میاشتې کې اختر پورې روزي نیول د دې ثواب دی. یوم عرفه باندې روزه نیول د دې ثواب دی. اور ذکر اسکار تسبیحات څومره سړی د قران تلاوت کوي چې د ټولو اعمالو ثواب زیاتی د ذلحجه په میاشت کې. نو منګل باندې به یکم ذلحجه وی ان شاء الله. خو بار الغد باوجود هم رؤیت هلال وشي کمیټه اعلان وکي ان شاء الله. بیا به تاسو اعلان کیږي خو منګل نه به ان شاء الله زمونږ اندازې مطابق یکم ذلحجه وی. اوس مونږه چې کله قرباني کو نو د سره ډېر احکام متعلق دي، زیات احکام غ سره متعلق دي. بعضی کسان دی حج ته لاړ شي هغه خپل احکام دي اور هغه ته الحمدلله ورکشاپ کیږي، ټریننګ ورکول کیږي چې حج په دې طریقې سره کوي. هغه خپل ترتیب دی، یو طریقې کار دی. او مونږ چې دلته کومه قرباني کو هغه مسائل مونږ الحمدلله بار بار بیان کړی دي چې نصاب څه دی، قربانی وخت څه دی، اور بیا قربانی کولو طریقہ آداب څه دي، کم عیوب او جن قربانی نه کیږي، مستحبات څه دي، مکروهات څه دي. دا ډېر موږ تفصیلا الحمدلله بیان کړی دي. خو بهرحال کال مس کی تیر شي عوام الناس چونکه کتابونو سره نسبت شته نه دین اکثر د مسائل هریږي. نن چې څومره احکام متعلق دي د ذبح سره دي. ولی چې موږ سروي ذبح کوو نو د شریعت د ذبح مسائل بیانولو د لپاره فقہی کتابونو کې باب تړل دی چې یو عنوان یې قائم کړی چې هغه ته کتاب الذبائح ویل کېږي. ټول لړو پیدا چې د ذبح حکمت څه دی، الله په موږ ته ولې د ذبح حکم کړی دی. نو طبی نقطه نظر سره یعنی د میډیکل پوینټ آف ویو اعتبار سره، طبي اعتبار سره، ډاکټري اعتبار سره انساني جسم ته بعض داسې غذا ضرورت دی چې هغه نه بغیر انسان بیماری. مثال په تور باندې انسان جسم د لپاره پروتین ضرورت دی، دا غوښه نه ملويږي. فیټس ضرورت دی، دا غوښه نه ملويږي. وټامین ضرورت دی، دا غوښه نه ملويږي. کیلشیم ضرورت دی اډو کې مضبوطوالي لپاره، دا به درته سروي نه ملوي. نو الله رب العزت دا کار وکړو چې د انسان د بدن لپاره د کوم شي زونو ضرورت دی هغه غوښه کې پرته دي. او غوښه چې انسان خوري هغه د لپاره غنه مخکې شرط دا وګرځول چې دا سروي ته ذبح کا چې دې کې کم دم مسفوح دی هغه د بدن نه وځي. اور کچري یو زناور دسی وي چې غصب نه کړی شي اور دم مسفوح دغه بدن کې پاتې کړی شي نه هغه دم مسفوح کې بیماری ده. کله انسان هغه زبنه بغیر د زناور اوخري د سروي اوخري نه دیګه د بیماری دو خطر ده. نه شریعت ته حکم دا کو چې اول د سروي سبقه چې دینه د ګنده وینه اوزي پاک شي زونه تا د پاتې شي غا خوراک سره د صحت نه خرابي. زکه د ذبح حکم راغلو. اور حضرت شاه ولی الله رحم الله لیکلی دي چې دا سروي ذبح کول د انسان د پر الله رب عزت د څه خصوصیت ګرځولې دي چې دې کې دا د دې خبرې اعلان کړي چې دا سروي ذبح کوم یا الله د ستاپ نوم باندې دي اور دې کې د شرک نه د بارات اعلان کړي. نموږه چې کله د سروي ذبح کومه شروع کی وایي چې بسم الله الله اکبر د دې لپاره چې رد وشي په شرک باندې اور اثبات وشي د توحید چې دا سروي ذبح کوم دا محض اور محض الله د پاره ذبح کوم نه دي کې رد په شرک باندې
دا الله په نوم باندې ذبح کولو کې. ځکه موږ دا وایو بعد کې رسی کچری غیر الله په نوم باندې سروې ذبح کړی شي هغه غوښه مرداره ده، حرامه ده، مسلمان لپاره خوړل جایز نه دي. اور دویم دا چې کله موږ سروې ذبح کوو نو دې کې د الله پاک شکر موږ ادا کوو چې الله ته موږ د دې خبرې اجازه راکو چې موږ د سروې ذبح کوم او وی خورو. ولی موږ د حکم دادې چې تاسو خپل کې یو بل سره قتل او قتال او جنگ جګړې مکوي اور یو مسلمان د پر د بل مسلمان وینه تو یو حرامي ګرځولې دي. سرو باندې ظلم هم حرام دی. خدا غزه کې موږ د شریعت حکم دار کړی چې خیر دې د سروې ذبح کا او دې غوښه تو اخرى ندی کې د موږ د الله شکر یو قسم ته ادا کو چې الله ته موږ ته اجازه ته خبرې راکو چې موږ د سروې ذبح کو او وی د حکمت ته مشروعیت دی. دیم د کم سروې ذبح کړی شي ته ذبیحه ویل کیږي عربي په اصطلاح کې، یعنی وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو مذبوحہ ورته ویل کیږي. اور شریعت کې ذبح دي ته ویل کیږي قطع الاوداج چې کوم رګونه دي دا کټ کړل شي کم شریعت مقرر کړی دي بدا ذبح ده. اور بنیادی طور باندې فقهاو سلور رګونو ذکر کړی چې دا په ذبح کې کټ کول ضروری دي. پہلا نمبر باندې کما د سان اله د مخ کې سانس کی نالی د انګلیش کې لیرنګس ویل کیږي د بایولوژي ول اور باندې پوي. دیم دی پسې چې کم خوراک کی نالی کم ناله باندې د خوراک د معدې تزي د انګلیش کې ایسوفیګس ویل کیږي، عربي کې ورته مری ویل کیږي. اور د مخ کې چې کومه د سانس ولا نه دی د حلقوم ویل کیږي. دا دواړه کټ کول اور دې سره ودجان دوه غټ رګونه دي غا دی بیک بون کې یعنی ریډ کی هډی کومه دغه کې دن ندي هغه دوه رګونه کټ کول دا فقها وایي چې ضروري دي. ها البته للاکثر حکم الکل کدي سلور رګونو کې درې رګونه کټ کړل شي دا هم کافی ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی حلقوم کٹ کی یا مری کٹ کی اور وداجان دو دو رګونو کې کم یو رګ د کټ کو دا قربانی ټیک تا اور کا سالور کټ کې دا زیاته بهتره او افضل ده. ولی چې هغه کې د سروینه زر روح وځي هغه د باسانتیا پیدا کوي ندی ته ذبح ویلې کی. اور د ذبح مشروعیت ته کم نه ثابت دي، قرآن نہ ثابت ہے، حدیث نہ هم ثابت ہے. قرآن کے راولو اللہ رب العزت فرمی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته الله پاک دا حکم وکړ. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې ته خپل قوم ته وایې چې الله پاک دا حکم کوي چې تاسو دا غوا ذبح کړئ. نه ذبح تذکرہ دا قرآن کې هم شته. او سورہ کوثر کې فصل لربک وانحر بعض علماء راي دا فصل لربک دینه د اختر مون ثابتي کی وانحر دینه قربانی ثابت ده اور نهر په اوخ کی. اور بل یو روایت کې راغلی دی حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي اور د مسند احمد روایت دی فرمایي نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوم الحدیبیه. موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په ورځ د حدیبیه باندې نحر وکړو اور څومره 70 بدنا اویا او خان من نهر کړو. او بیا فرمای البدنا عن 7 یو اوخ د اوو کسانو طرف نه کافی ده، یعنی اوو کسان پکې شرکت کولی شي. اور حضرت عمر رضی الله عنه مبارک کې راغلی الزکات فی الحلق واللبا، نهر ذبح زکات دا دروړو معنا یو ده. یو خو پیسو والا زکات چې مونږه پیسو کې صحیح حصہ د الله په نوم باندې سالانه ورکو فرض دی، دې ته هم زکات ویل کی. نو زکات معنا چونکه پاکی ده او چې سروې سبا کې غا پاک شي نه ځکه ورته زکات ویل کی. خدا خبره ده چې هغه زکات غا سره اور دغه زکات د زال سره دا فرق دی منځ کې. ٹھیک شو کنه؟
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې دا سروي سبا کول دا حلق نه ونیسه تر دې جبړې پورې دې کم ځای باندې دا سبا کو بس ټیک تا دې حدیث نه دا معلومیږي. بیا سبا په دوه قسمه باندې دا یو سبا هغه د چې غیته اختیاري ویل کېږي سبا اختیاري دې ته ویل کېږي چې دا سروي د زناور د ستا قابو کې وي اوخه آرام سره دا حلال کې زبې کې ماره کټ کې دا بیا په دوه قسمه باندې